السلام علیکم ملګرو ټیک ټاک اکاونټ مونټایز کولو نه پس خو به یو تاسو دې سره پیپال اکاونټ لینک کوئ چې غلطه تاسو د ټیک ټاک ارننګ خپل بانک اکاونټ له شفت کوئ خپل بانک اکاونټ باندې راوباسئ نو دې سره صرف یو آپشن د پیپال اکاونټ دې نه علاوه د یو ټیکس فارم فل کیږي ډیر مرګري مالا میسج کوي چې مطلب زموږ ارننګ جمع شوی دی خو هغه پیپال اکاونټ ته ځینه نو پیپال اکاونټ ته به الځي چې تاسو د دې لپاره ټیکس فارم فل کړئ نو په دې ویډیو کې به تاسو سره هغه ټیکس فارم فل کوم چې څنګه به تاسو فل کوئ مکمل طریقه به د هم خیمه او دغه سټیپ تاسو فالو کړئ نو تاسو چې کوم د ټیک ټاک ارننګ وي د مونټایزیشن نه پس تاسو هغه سره پیپال اکاونټ لینک کړئ او دغه ټیکس فارم تاسو نه فل کړئ نو تاسو ارننګ ورستاسو پیپال اکاونټ ته بانک ته نزي دغه ټیکس فارم څنګه فل کیږي راځي د موبایل سکرین طرف لزو مکمل مو په ویوم ټیکس فارم به تاسو خپل څنګه فل کوئ د پاکستان په اډرس باندې راځي چې د موبایل سکرین ته ورځو ها ملګرو کله چې ټیک ټاک اکاونټ مونټایز شي کنه نو هغه کې به تاسو پیپال اکاونټ ورسره ټچ کوئ پیپال اکاونټ ټچ کولو نه علاوه بیا به تاسو د یو فارم فل کوئ چې هغه لویل شي ټیکس انفارمیشن هغه ټیکس انفارمیشن ډیر مرګري هي کې ډیفیکلټیز مطلب فیل کوي نو په دې ویډیو کې موږ هغه ټیکس انفارمیشن فارم چې کوم دی فیل کو نو ویډیو مکمل وګورئ مکمل طریقه تیز د کوي سبا چې کله تاسو ټیک ټاک مونټایز شي نو ټیکس فارم به څنګه فیل کوئ برا پر درو ډاټس باندې وکلیک کړئ دینه علاوه به بیا راشي کریټر سټور باندې کلیک کولو نه پس به بیا لاشي تاسو کریټیویټي پروګرام بیټا اپ فیچرز لا په دې باندې کلیک کولو نه پس پتا تاسو لا پته ولګي چې د تاسو اکاونټ چې کوم دی مونټایز دی کنه دا اکاونټ چې کوم دی الریډي مونټایز دی آیا شجر صاحب ټیک ټاک اکاونټ دی هغه موږ دراکو چې د مطلب پیپال خو الریډي ما لینک کړو اوس د دې چې کوم ټیکس انفارمیشن فارم دی نو هغه به موږ فل کوو دا وګوره دلته سیټ اپ پیمنٹ راغله سیټ اپ پیمنٹ پر سیټ اپ چې کله تاسو کلیک کړئ نو دې کې تاسو لا هغه فارم خای ټیکس انفارمیشن یو د پیپال خای پیپال موږ اډ کړی پیمنٹ میتھډ چې کوم دی پیپال د هغه موږ الریډي اډ کړی دا ور دی چې ښکاری بل ټیکس انفارمیشن چې کوم دی دا موږ نه دا کړو دلته وایي چې اډ یور ټیکس انفارمیشن ټو ریسیو پی اوټ چې دا دوړه تا نه کړی کنه نو ته دینه ټیک ټاک نه پیمنٹ نشي ریسیو کولې پی اوټ ته نشي کولای سمپل الفاظو کې نو دلته مونږه په دې باندې کلیک کو په دې ایډیټ آپشن باندې پنسل نشان باندې مونږ کلیک کو مونږ به ټیکس فارم لور وړو جی یو الریډي یو کرایټیریا مونږ پورا کړی دا پیپال مو سره ټچ کړی دی او دویمه چې کومه کرایټیریا ده هغه د ټیکس انفارمیشن نو په مونږه جی ټیکس انفارمیشن د دې آی ډي فل کو جی انکه ټیکس انفارمیشن کې راستا سو پرسنل انفارمیشن هم غواړي دې چې غواړي چې ستا انډیویډوال اکاونټ ته کنه س انټیټي د مطلب س کمپنی وغیرہ د ال ال سی وغیرہ نو مونږ انډیویډوال اکاونټ ته په انډیویډوالي باندې کلیک کوي او تاسو به هم په انډیویډوال باندې کلیک کوئ صحیح شو جی مخکې چې نیکسٹ کیم سټپ ته هغه باندې اوس راځو فرست نیم چې کوم دی فرست نیم محمد لاست نیم چې کوم دی ایاز ایمیل چې کوم دی الریډي د ایمیل درېګه ایمیل زور ایمیل چې کوم دی ایاز شجر 96@gmail.com دا د ایا شجر صاحب ایمیل دی او مخکې کنټینیو چې کوم دی په دې باندې مونږه سمپلی کلیک کوجی فرست نوم ورکو لاست نیم ورکو ایمیل ورکو دا درې سيزونه غوستل مخکې چې کوم غټ فارم دی دیږي کې تاسو لګ ځانو سره ولا وکښه ولا جدي دي کې ډېر کریټیکل سيزونه دي چې په هغه باندې فیدل ضروری دي ځکه فرست ټایم چې ما خپل اکاونټ کله کول نو هغه کې هم ډېر زیات ډیفیکلټیز ما فیس کړی وو نو اوس هم د کې بعض ټایم کې چینجز راځي اپډیټ کیږي سیټ اپ مطلب دا کوم ټیکس فارم دی د کې چینجز راځي نو ګورو بچو کوم فارم مونږ له کولاویږي دا غي مطابق په مونږه هغه فارم فل کو چې څه انفارمیشن مونږ نه غواړي جی نو ویډیو کمپلیټ وګورئ لګ لوډینګ کوي جی ځکه دا نت خبره نه راځي دی چې هر کنیکټ سلو وي او فاست وي دی چې لوډینګ کوي جی دا اوس اډرس غواړي جی اډرس چې کوم دی اډرس الریډي ما سره شته ګجر ګاډي محله جندر پار توحید آباد اس ایڈریس لاین 2 کې ورکول شي که تاسو ایڈریس غټ وي نو لاین 2 له هم راوړې دی شي جی مردان سیټي هم مردان دی جی پروینس چې کوم دی کې پی کې تاسو لیکل شي جی پوسټل کوډ چې کوم دی هغه تاسو د خپل ریلیټډ چې د مردان د دې علاقې کم پوسټل کوډ یا بلی کوي جی
خاجي دلته ما پوسټل کوډ ورکو اور چې کوم کنټری دا پاکستان کنټری دی جی خاجي اور کته دلته تاسو نه تاسو کوي چې دا کوم اډرس د تاسو دلته انټر کو نو دا تاسو کرنٹ ریزیډنټس اډرس ته نو دا بولځ دلته یس کوم جی یس باندې کلیک کولو نه پس په بیا دا بل مخکې لاړ شي جو ګوره تاسو په سکرین باندې ښکاری دیږي کې خلک ډیر زیات غلطيږي USTIN کې مطلب USTIN دا یو ټیکس انفارمیشن نمبر دی ټیکس انفارمیشن نمبر ولا ویل شي یا ټرانزیکشن نمبر واټ ایور سو هم ولا ویل شي خو دې ذکر خلک غلطيږي دلته چې دا د نی ورکړي دا مخکې زینه دلته تعالی وای کنفرم د USTIN پرووایډډ از کریکټ دا به ته SK صحیح شو جی اور دلته نمبر کې ته د خپل آی ډی کارت نمبر هم ورکول شي دا به یس کوي ټول نه پهله به آی ډی کارت نمبر تاسو ورکوي او هغې نه پس به بیا تاسو دا یس کوي آی ډی کارت نمبر زه انټر کوم جی خاجي ما آی ډی کارت نمبر خو دلته پوره نه راځي دلته تقریبا 3 سي راځي بس چې سم راځي تاسو د آی ډی کارت سٹارټ ورکړئ چې څومره انسیم پکې راغی ورکړئ که سبا چېرې تاسو نه USTIN نمبر غواړئ چې تاسو له یادي تاسو له پته ما د آی ډی کارت فرست انسي ورکړی وي 18 سي یا واټ ایور نو وي یس په کلیک کوي بیا ښکته چې کم دی دی کې هم تاسو یس کلیک کوي ښه ښکته چې کم دی دا به هم تاسو یس کوي په دې یس باندې زه کلیک کوم او مخکې نیکسټ شو جی کنفرم دیټ د IRS هیز نوټیفائی یو دیټ بیک اپ withholding applies on payment دام تاسو یس کوي اور نیکسٹ باندې کلیک کوي جی په نیکسٹ باندې ما کلیک کو جی یس مې کو اور نیکسٹ باندې مې کلیک کو جی دا کم ټیکس انفارمیشن د دې حواله سره تاسو نه انفارمیشن غوښدا چې کله تاسو نو کوي نو بیا دا نه ویریفاید کیږي په نو باندې الریډي ما یو ځل ټرای کړی دی نو په نو باندې نه ویریفاید کیدو نو ځکه ما یس کو جی صحیح شو دي کې اوس W9 چې کوم PDF فارم دی هغه دلته تاسو لاره شو کیږي تاسو چې کوم فارم فل کو ادارې دلته شو کیږي دین علاوه اوس په تاسو راشي کته په نیکسټ باندې به کلیک کوئ دلته تاسو لغوي کړئ چې رستا دا فارم ټیک وی کریکټ وي نو په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو په نیکسټ باندې کلیک کوم او کچې تاسو نه پکې سم مسټیک شي وي نو په ایډیټ باندې هم کلیک کول شي په نیکسټ باندې ما کلیک کوجی دلته تاسو نه دوباره یو ځل تاسو کوي چې دا کم تا انفارمیشن پرووایډ کو دا سرټیفاید نو دلته په تاسو په سرټیفاید باندې کلیک کوئ جی سرټیفاید باندې کلیک کولو نه پس مخکې ګورئ جی مخکې کم سټیپ راځي هغه مونږه کس فارم فل کول یا هم فل کو او زما خیال چې دا کمپلیټ شو جی دلته به تاسو لوي your document has been signed and is ready to submit for review ډاکومنټس چې کوم دی هغه وی ریډي دي سبمیټ د پاره د ریویو د پاره دا چې موږ سبمیټ کو دا بر ټیک ټاک چې کوم افیشل سټیم دی ای به دا ګوري ریویو کوي او هغه نه پس بیا اپروف کوي سبمیټ اپشن دا دراغو ګوري چې کبه هم پکې څه چینجز کول وړای فارم کنو په دې ایډیټ باندې کلیک کولای شي چې فارم اوکې دی نو زه په سبمیټ باندې کلیک کوم جی اوس ګورئ دا به سبمیټ شي اور دا بیا ټیک ټاک چې کوم دی ویریفاید هم کی ټیکس فارم اور دینه پس چې کوم پیمنٹ راځي دا ټیک ټاک نو هغه ایزیلی به دا غلا ویریفاید کیږي دا ګوره یور فارم از سکسسفلی هیز بین سکسسفلی سبمیټډ کچره خپل فارم ډاونلوډ کول غواړئ دلته نه ډاونلوډ کولای هم شي او دا اوس دلته کلوز آپشن راغلی مطلب فارم چې کوم دی اوکې شو په کلوز باندې به کلیک کړئ یو ار سبمیټ دا ګوره دې سره هم ټیک نشان راغلی او مخکې نه او دې سره هم ټیک نشان راغو صحیح شو ټیکس فارم چې کوم دی سبمیټډ شو او کته کمپلیټ هم راغلی جی په دې کمپلیټ باندې به زه کلیک کوم او دا به زه ریفریش کوم اوس دوباره نو دلته چې کوم مالا سیټ اپ آپشن راتلو هغه به اوس ختم شي وګوره بره سیټ اپ هغه آپشن دی نه ختم شو دی چې وختي هغه سیټ اپ آپشن هغه اوس ختم شو ډایرکټ ریونیو بخای او ریونیو چې کله $50 پوره شي نو هغه نه پس په بیا تاسو خپل پیپال ټرانسفر کولای شئ جی دا ډیره سیمپل طریقه و ډیره زیاته مننه جی والسلام